बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصے الدرس السادس والعشرون یعنی شپږشتم نمبر درس دی او د کتاب د سر نه 109 نمبر سبق دی او نن با په شپږشتم نمبر درس کې اولنې سبق وایو ضروری قاعده به وایو او بیا به د الفاظو معنی وایو په ضروری قاعده کې موږ نن راکړی دی فعل نهی د دې نه مخکې موږ د فعل مضارع مؤنث باسو کو بیا هم د فعل مضارع چې دی په د امر حاضر باسمو کو چې امر به څنګه جوړی د هغې طریقه مو لیکله او اوس په انشاءالله موږ د فعل نهي دغه کوو یو فعل نفي وي یو فعل نفي وي او یو فعل نهي وي فعل نفي بیل سیز دی او فعل نهي بیل سیز دی نهي په فعل نفي کې خبر ورکولی چې پلانی کار نه دی کړی یا تا کار نه دی کړی تا لیکل نه دی کړي یا تا مدد نه دی کړی ما تنصرو ما نصره یا ما نصره ما نصرت تا مدد نه دی کړی ما نصرت تا مدد نه دی کړی او په دې فعل نهي کې چې دی که نه دا فعل نفي دا د ماضي نه جوړیږي یا چې د مضارع نه جوړی که نه نو هغې کې به بیا وی لا تنصرو ته مدد نه کې ما نصرته تا مدد نه دی کړی او لا تنصرو ته مدد نه کې ما نصرته دا فعل ماضي د تیر شوي وخت خبره چې تا مدد نه دی کړی او لا تنصرو ته مدد نه کې او د فعل نهي څه ته وایي ګورئ دې دواړو کې مونږ خبر مونږ ته پته ولګېده چې یاره ته کار نه کې او په دې فعل نهي کې زه تا ته د کار نه کولو حکم کوم زه هم ګورئ لا تنصر نو ګورئ په دې فعل نفي کې چې دی که تنصرو آخري حرف باندې پیش برقرار دی په خپل حالت کې دی او په فعل نهي کې لا تنصر آخري حرف باندې چې کوم پیش شو که نه پیش شو عدد لا د وجې نه ساکن شو لا تنصر ته مدد مکوه ته خبرې مکوه ته لیکل مکوه ته جګړې مکوه نو دا د کار نه کولو حکم زه تا ته کوم زه تا ته وایم چې ته دا کار مکوه ټیک شوه نو دا مې درته حکم وکړو د نه کولو نو د نه کولو حکم چې پکې وشي که نه هغې ته فعل نهي وایي نو اوس فعل نهي داسې فعل چې مخاطب تا ته وایي ما ته مخامخ یې که نه نو چې څوک تا ته مخامخ وي نو هغه ته مخاطب وایي یعنی حاضر ته پکې د یو کار نه کولو حکم وشي داسې فعل نهي داسې فعل چې مخاطب یعنی حاضر ته پکې د یو کار نه کولو حکم وشي داسې فعل ته فعل نهي وایي اوس د فعل نهي د جوړولو طریقه زده کړه نو فعل نهي د فعل مضارع د حاضر صيغو نه جوړیږي د فعل مضارع د حاضر صيغو نه جوړیږي د فعل مضارع حاضر صيغو په شروع کې لام الف لا لګول او که آخري حرف باندې ضمه یعنی پیش وي نو ضمه به ساکن شي لکه تذهبو دی تذهبو نو تذهبو نه به لا تذهب وګوره په شروع کې به د دې تذهبو په شروع کې به لا ولګي او آخري حرف باندې پیش دی دا به ساکن کې نو لا تذهب ته مزه او که چرته اخره کې نون وي نون اعرابي ورته موږ وایو نو ما اسانتیا دپاره ویلي لیکلي دي که چرته اخره کې نون وي نو هغه نون به ختم شي لکه تذهبانې دی د دې تذهبانې په اخره کې نون دی نو چې په شروع کې لام الف لا ولګې نو دا نون به ختم شي لکه لا تذهبا تاسو دواړه مزئ او تذهبون دی د په اخره کې نون دی بس په دې تذهبون په شروع کې به الف لام ولګې دا لا به ولګې لا او اخره نه به نون ختم کړي لکه لا تذهبون نه به څه جوړ شي لا تذهبو تاسو ټول مزئ او تذهبین یوې ښځې ته وایي چې ته مزه ته ځې تذهبین ته ځې ٹھیک شو نو چې ته ورته چې یاره ته مزه نو لا تذهبي دا نون به ختم شي او په شروع کې به لا راولي نو لا تذهبي ته مزه نو دا خو موږ سره د فعل امر د جوړولو طریقه وه دا فعل نهي نو فعل نهي ګورئ شپږ صیغې دي د حاضر یو څلور درې د مذکر حاضر دي درې د مؤنث حاضر دي نو د دریو واڼو نه جوړو
تذهب تزي تذهبان تذهبون اوس د دې نه زه او اوس د مؤنث هغه هم لیکو تذهبین تذهبانی او تذهبنا ګوره جی د تذهب معنا سړي ته چې وایي چې ته ځې که نه نو هغه ته وایي تذهبانې چې دوه سړي ځي هغې ته به یو ته به وایي تذهبو ته ځې دوو ته به وایي تذهبانې تاسو دواړه ځئ او ډېرو ته به وایي تذهبونه تاسو ټول ځئ یوې ښځې ته چې وایي چې ته ځې نو هغې ته به وایي تذهبینه دوو ته تذهبانې او ډېرو ته تذهبنه ٹھیک شو نو اوس د دې تذهب معنا ته ځې زه وایم ته مزه نو ته په شروع کې به ورته لام الف لا ولګې او په آخره کې پیش دی که نه نو دا پیش په جزم کې ساکن بشي نو لا تذهب ته مزه اوس تذهبانې دی تاسو دواړه ځئ زه راته وایم تاسو دواړه مه ځئ نو په شروع کې به لام الف لا ولګې او آخر نه به دا نون ختم کړي نو لا تذهبا تاسو دواړه مه ځئ د نتلو حکم درته زه کوم تذهبونه دی تاسو ټول سړي ځئ یا به لاړ شئ زه وایم تاسو ټول سړي مه ځئ نو لا تذهبو دا نون به ختم کړي نون په ځای به صرف یو الف دا الف صرف د جمع صیغې سره لګي نور د جمع مذکر صیغو سره لګي نور سره نه لګي نو لا تذهبو معنا د تاسو ټول سړي مه ځئ ټیک شوه تذهبینه معنا د ته یوه ښځه ځې ته یوه ښځه ځې زه درته وایم ته مه ځه نو په شروع کې لام الف لا ولګوه او دا نون به ختم کړي آخر نه به دا نون ختم کړي او دا یا به داسې ګول یا کې داسې به ګول یا کې ټیک شوه نو لا تذهبي معنا ته یوه ښځه مه ځه او تذهبانی معنی تاسو دواړه ښځې ځئ په شروع کې به لام الف لا ولګي اخره نه نون ختم کا لا تذهبا تاسو دواړه مه ځئ او تذهبنه دی تذهبنه ته د په شروع کې صرف لا ولګوه لا د دا نون نه ختمیږي ځکه دا صیغه مبني صیغه ده جمع مؤنث حاضر او جمع مؤنث غایب دا دواړه مبني صیغې دي دی باندې یو سم عمل نشي کولی نو لا تذهبنه معنا ده تاسو ټولې ښځې مه ځئ لا تذهب ته یو سړی مه ځه لا تذهبا تاسو دواړه سړي مه ځئ لا تذهبو تاسو ټول سړي مه ځئ لا تذهبي ته یوه ښځه مه ځه لا تذهبا تاسو دواړه ښځې مه ځئ لا تذهبنه تاسو ټولې ښځې مه ځئ نو دې کې امر دې کې د نه کولو حکم دی د نه کولو حکم نو دې ته فعل نهي وایي نهي فعل نهي څه ته وایي چې د یو کار ته مخاطب د یو کار د نه کولو حکم ورته وکړي مخاطب ته د یو کار نه کولو حکم وکړي دې ته فعل نهي وایي او چې مخاطب یا یو کس خبرې چې یاره پلاني خو کار نه دی کړی نو هغې کې به په شروع کې به صرف لام الف لا ولګي او نور به هېڅ صیغه کې نور هېڅ تبدیلي نه راولي ٹھیک شوه نو هغې ته فعل نفي وایي نفي فعل نفي یا فعل نفي یا فعل منفي او نفي دواړه یو شی وي د یو کار نه کېدو خبر پکې بل چاله ورکول او فعل نهي کې د مخاطب ته د کار نه کول حکم کول وي ټیک شو جي اوس د الفاظو معنی دي اقومو دا د واحد متکلم صیغه ده زه پاسم یا زه ودرېږم امشي دا هم د واحد متکلم صیغه ده مشا يمشي معنا د تلل او امشي معنا د ززم امشي د واحد متکلم صیغه ده ززم اخرجو خرج یخرج معنا د وتل اخرجو د واحد متکلم صیغه ده زه بهر وزم یا زه بهر وزم لا تذهب ته مزه دا د امر صیغه ده لا تذهب ته مزه لا تجلس ته مه کېنه لا جلس یجلس معنا د کېناستل لا تجلس ته مه کېنه صباحا سحر يرجع دا فعل مضارع واحد مذکر غایب صیغه ده هغه را واپس کیږي لا يرجع هغه را واپس کیږي الحاج حاجی ته وایي حاجی الان معنا د اوس په دې ساعت په دې وخت ٹھیک شوه نو اردو کې وایي اب او مونږ وایي الان معنا د اوس اب اردو کې وایي اب او مونږ په پښتو کې وایي اوس وقت الصلاة د منځ وخت یلعب
هغه لوبې کوي دا د فعل مضارع واحد مذکر صيغه ده هغه لوبې کوي یلعبو هغه لوبې کوي یلعبو هغه لوبې کوي من هنا من هنا معنا ده دلته نه यहाँ से من هنا نو عرب وای من هنا وای هنا د هنا پځې عرب من هنا وای هنا د اصل کې من هنا ده هنا نو عرب نن سبا من هنا यहाँ से دلته نه من هنا دلته نه یجلس معنا ده هغه کینی د واحد مذکر غائب صيغه ده واحد مذکر غائب فعل مضارع هغه کینی یجلس هغه کینی مدرستون معنا ده مدرسې تم وای او سکول تم وای پرایمري سکول تم وای حدیقه او بستان دا دوانه باغ ته وای حدیقه باغ ته وای او بستان هم باغ ته وای بادب معنا ده ادب سره د دې با معنا ده سره او ادب معنا ده ادب نو ادب سره نو دا زمونږ د طریقه العصریه د اول حصے الدرس السادس والعشرون کې اولنې سبق راتلونکي سبق پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام